على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعظمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله خالقنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا مواضع التهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود پاک شریف شوق محبت صلوات علیہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وصلي وسلم عليه صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. سورہ بقرہ شریف وش پیتم نمبر آیت کریمہ دا وش پیتم نمبر او بنی اسرائیلو کی معاملہ راغلی وا چې هغه د دې رکوع مبارکی نرستو په دې بل رکوع په دې اولنی آیت کې ورته الله رب العزت اشاره کړې ده: وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. دغی کلماتو کی معاملہ راغله یو سړی قتل شو، هغه بیا د نورو کسانو کوسي مخې ته وغورځول شو. نو مسله دا ده چې کله داسې معامله راشي نو 50 کورونه کم از کم دا به تحویل کې غستی شي او بیا به د هغې نه عهد و پیمان چان بین دا به بیا کولی شي. نو دا سړی چې نو دا اصل کې خپلو ویرونو قتل کړی و د پاره د میراث یعنې د ځمکې د پاره چې بس د ده نه مخه وزګاره شي او موږ ته دا شی میلو شي. نو دا مسله یاد ساتئ چې کله یو سړی ولګي هغه د جیداد د پاره د میراث د پاره بل سړی مړ کړي، لکه مثال په طور زوی ولګېد پلار یې مړ کړ، یا پلار ولګېد زوی مړ کړ، یا ورور ولګېد ورور یې مړ کړ، یا تره ولګېد ورواره یې مړ کړ، یا ورواره ولګېد تره یې مړ کړ، مثال په طور. نو مسله د شریعت دا ده او زمونږ د میراث د علم الفرائض هغې کې دا مسله چې دی نو مذکوره ده کتاب الفرائض کې. سراجیم ذکر کړی دا، نور علماء په تفسیر کړی دا چې کوم اسباب د محروم والی دي نو هغې کې یو سبب دا هم دی چې کله نو سړی د میراث لپاره قتل شي نو بیا به دې محرومه کېږي د میراث. دا یو خبره دا پکې هم دي. څلور وجې ښودلي دي، یو پکې دا هم ده. نو پدې کې دوی خدا سے وکړه چې دا ترې قتل کو دی چې دی نو یوړو د نورو خلکو د کوڅې مخې ته وغورځو. لکه نن سبا چې دا معاملې روانې دي چې یو سړی به قتل وکړي جو به نور راوړي.
بے گناہ خلقو باندې هغې دغه چانبین شروع شو هغه چا باندې چې هسې دعوه وه د چا کوڅو مخې ته چې غورځولې شوي وه هغې راله موسی علیه السلام ځکه پیغمبر د خدای چې موجود نو دا یاد ساتئ هغه مسلې الله رب العزت بیا اسانوي چې کله رجوع هغې ته وشي دغه خلکو ته دا پته وه چې موسی علیه السلام د الله سره راز بازم کوي او د الله پیغمبر دی نو زموږ دا مسله دا مشکل به انشاءالله حل شي موسی علیه السلام ته رالل وی دغه شانته کې سړی مړ دی او پته یې نه لګي چې چا وژلی اوس موږ ته داسې څه وښایه چې دا الله رب العزت نه موږ دپاره وغواړه چې دا مړی ژوندی شو دی خپل حل ووایي نو چې دی راغلل او دا خبرې موسی علیه السلام ته وړاندې کړله نو موسی علی نبینا علیه السلام مبارک ورته وفرمایل هغه دې ځای نه شروع شوه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بشک الله رب العزت چې حکم کوي تاسو ته حکم کوي ان تذبحوا بقره د ذبح کولو د غوا چې تاسو غوا ذبح کړئ چې کله دوی دا سوال کوم کړو چې دا مړی ژوندی شي نو موسی علیه السلام چې ورته د الله رب العزت حکم واورو چې تاسو الله و چې غوا ذبح کړئ نو دی ورته سوی دی وی تا موږ پورې ټوکې کې موږ ته وایو چې مړی ژوندی شي او ته راته الله و چې غوا ذبح کړئ نو دی سوی قال وتتخذنا هزوا ویل دی بنی اسرائیل د موسی علیه السلام د قوم چې آیا ته نیسې موږ لره هزوا زه د ټوکه موږ پورې ټوکې کې دا خبره موسی علیه السلام ته په جواب کې وکړله چې هغه ورته وی الله رب العزت حکم کوي تاسو غوا ذبح کړئ نو موسی علیه السلام مبارک دی له جواب ورکړ دغه خبرې چې دی ورته ته مو پورې ټوکی کې چې دا خبره راته کې چې الله وی چې غوا ذبح کړي موسی علیه السلام فرمایي قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین او فرمایل موسی علیه السلام پناه غواړم زه په نوم د الله ان اكون من الجاهلین دا ان مصدری دی د مخ کې ځکه ان مصدری دی ان تذبحو کې دلته د ذبح کولو یعنی دا چې تاسو الله په حکم یې تذبحو بقره د ذبح کولو تاسو غواړه دې ځکه ان اكون من الجاهلین د کېدلو زمانہ چې زه جاهل شم یعنی غرض دا د ټوکی مسخري چې کوم دي دا استهزاء دا د جاهلانو کار او زه خو د الله پیغمبر ما موسی علیه السلام ورته وایي کې وایي نو چې تاسو وایي چې ته مونږ پورې ټوکی کې مونږ زه د ټوکو نیسي قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین دی ورته وښودله چې دا استهزاء او ټوکی کول یعنی استهزاء خاص کر یا یو کار یو طنز و مزاح وي یو اغزان نشي ان د شریعت په دایره کې دننه هغه شته لکه نبی کریم علیه السلام او صحابه کرام تشریف فرما دي کجوري خوري کجوري خوري محبوب کریم علیه السلام بچ کجوره خو ناډو کې به د مولانا سے مخه تکي خو هغه ډکو سر به کې نو بیا وایي چې اوس په ګورو چې چا ډېرې کجوري خوړلې نبی علیه السلام ورته فرمایي نو چې وایي کته د مولانا سے مخه ته ډکو ډېر پراته نو مولانا سے مبارک فرمایي چې یاره چې تاسو به ما تېړو کې غورځولي او تاسو به دا ډکو سره خوړلې نو هغه جواب یې داسې طریقې سره چې ما غوډو کې دغه کړي دي تاسو به دا ډکو سره خوړلې نو دا یو داسې غنو دا دې کې څه غنښت
یا یو زنانه راغله وی یا رسول الله ما ته دعا وکړئ چې جنت ته داخله شم. بوډاګانې به جنت ته نه ځي. نبي علیه السلام ته وفرمایل. ډېره خفه شوه. وی ګوره دا به ځوانه به شي 33 کالو 33 کالو عمر ته به ورسي هغې ته به راواپس شي په دغه وخت کې به داخلېږي. یا یو سړی وی راغی هغه وی چې ما د قربان اوښ راکړي. اوښ نبي علیه السلام یې ورکړی د اوښ بچې. یا رسول الله زه د اوښ په بچي څه کوم ما اوښ غوښتلی وی دا اوښ دا بچې د اوښ بچې نه نبي علیه السلام ته فرمایي. بهرحال نو موسی علیه السلام خو جلالی پیغمبر دی نو هغو ته ډایرک په ډایرک وفرمایي چې تاسو دا خبره کوئ زه خو د الله په نوم باندې پناه غواړم د څه نه ان اکون من الجاهلین زه د جاهلانو د زمرې نه شم. یعنې معنا دا ده چې هغه استهزاء دا خو یو لویه مسله وه که نه په دې کې دغه نشته دی دې خبرې ګنجایش. دا د الله حکم دی. یاره جی اوس په دې ځای کې قوم راغلی دی لویه مسلې راوړلې ده او ګورې دا موت چې دی پکې ورته نه دي ویلي. موسی علیه السلام ورته د خپله ځانه نه دي ویلي. الله رب العزت ورته وفرمایل چې ان تذبحوا بقره تاسو غوا ذبح کړئ. بیا وروستو چې کوم دی نو هم په دغه ورپسې رکوع کې دا خو چې دی نو 8مه رکوع ده 9مه رکوع په دې سر کې چې دی نو بیا ورسره دا ذکر دی چې کله دا ذبح شي نو بیا داسې کار وکړې چې د دې غوا په بعضې حصه باندې دا مړی ووښئ. د دې غوا بعضې حصه راوالی دې مړي باندې راکاږې نو دی به ژوندي شي. هماغسې وشو. خو اوس تفصیل بیا د دې غوا ذکر کېږي وروستو نو هغه تفصیل دا روان دی روغ رکوع پې مشتمله ده. زما روح دې ته یې غوا یاده کړه چې غوا ذبح کړي او داسې د الله د نیکان دوستان چې دي که نه چې کله چاته الله پاک یو فراست ورکړي پوهه ورکړي نو کله کله د دې ذبحو دا حکمونه کوي خلکو ته. دلته موسی علیه السلام خو پیغمبر دی په وحي باندې ورته معلومه شو. مونږ ته الله رب العزت دغه هغه قول چې دی قرآن کې را نقل کوم چې کوم د الله دوستان اولیا دي نو هغې هم څه کوي. تاسو ګورئ کاڼا باباجي صاحب ته به څوک لاړه چې اولاد مې نه کېږي هغه به وایي ته غوا لاله که ته چې دی نسخې حلال که ته دا صدقه وکړه دا وکړه مثال ډېر تاسو اورېدلي دي. خدای پاک الله هغه مهربانۍ به بیا کړي هم دي نو څه د ولي هغه گفته شي او څه د دې صدقې برکت شي. نو دا صدقات چې دا خو رد د بلاګانې دي که نه دې سره خو مقاصد الله رب العزت پوره کوي. دا خو د الله رب العزت دغه قهر و غضب وجني. الصدقه تطفئ غضب الرب. صدقه چې دا غضب د رب لره چې دی نو دا وجني ختموي. الله په غضبناک شوي چې صدقه وکړي سړی نو سخي سړی د الله ډېر خوښي. السخي قریب من الله قریب الى الجنه قریب من الناس وبعید من النار او کما قال. تفسیر مزری دا حدیث دسې نقل کړی دی او بعض علماء چې دی دا قریب من الناس ورپکې نه دی ذکر کړی. خو بهرحال کم حدیث کې چې زیادت وي نو هغه زیادت معتبر وي. دا د محدثینو هغه دی قانون دی. سخي سړی الله ته نږدې دی. سخي سړی جنت ته نږدې دی. سخي سړی خلکو ته نږدې دی. دې حدیث کې دا او سخي سړی چې دی دا د جهنم نه لرې دی. د دې حدیث ټوکله بله داسې ده ورسره البخیل بعید من الله وبعید من الجنه وبعید من الناس وقریب الى النار او کما قال. بخیل سړی د خدای نه لرې دی. بخیل سړی د جنت نه لرې دی.
بخیل سړی د خلکو نه لرې دی او بخیل سړی جهنم ته نږدې دی. دا به ورته وویل نو الله رب العزت په دې سره څه نور حدیثو کې هم دا راغلي الصدقه تصد 70 بابا من السوء. صدقه چې دا او یا دروازې چې دی نو د مصیبتونو د بلاګانو بندوي او یا تصد 70 بابا من السوء او یا دروازې د مصیبتونو د بلاګانو تکالیفو دا بندوي. او بل دا چې الصدقه رد البلاء صدقه بلاګانې رد کوي. بل حدیث دغه حدیث کې راغلی اتقوا النار ولو بشق تمره د جهنم د اور ځان بچ کې اگر په نیمه حصہ د کجوره باندې. په شریعت کې د صدقې ډېر لوی چې کوم دی نو هغه راغلی دی فضیلت بیان شوی دی. خدا خبره ما تاسو دې پورې وکړله چې دغه ځای کې باری تعالی موسی علیہ السلام ته دې ته ووایه چې غوا ذبح کړي. نو هلته کې د هغې په هغه غوا ذبح کولو باندې د هغې هغه څومره لوی مقصد پې الله رب العزت وکړو. عقل څه وایي؟ عقل وایي چې به یو شی مړ شو نو بیا به هغه بل کې څنګه حیات پکې پیدا شي د هغه په وجه. دلته کې غوا چې دا غوا خو ذبح شوه د هغې څه حصه لکې یا چې دی مثال ژبه یا دا ځای نه لږ لږ نو دا چې پراخ کړی شو جو مړی ژوندی شو. مقصد دغه خو دی لیکن مقصد دا دی چې دی کله دا غوا ذبح کړله دا یو عظیمه د الله رب العزت د طرف نه یو ښودلې شوې د الله رب العزت د طرف نه یو امر و کار په مقصد پې الله وکړو دی کله ذبح کړه. او تاسو به اورېدلي دا زموږ په دې علاقه کې چې دی یو لوی ولي و بزرګ حضرت پیر بابا رحمت الله تعالی علیه هغه له خلک راغی یو پیره د یوې قربان وې قحط دی سوکړه د ډېره غټه تکلیف جوړ شوی دی باران نشته او ته یې خله وې وې داسې څه وکړو داسې موږ ته دعا وکړه څه وښایه هغه وې لاړ شی دی دا بر سواتې ورته وښودو په دې کې په یو غوجل کې غوا ولاړه ده هغه غوا ذبح کړې او چې دغه غوا کمې په جمدی نو باران نه کېږي. او دا خبرې چې دی نو دا د عقل خبرې نه دي دا د کراماتو خبرې او کوم شی چې په عقل کې نه راځي نو که د هغې ولي دعوه وکړي نو دا کرامت وي که پیغمبر د خدای وکړي نو دا صحیح معجزه د یاد سه. خلک حیران شي چې بهی نښه پته یې وله ورکړله او دی چې کوم دی دغه ځای کې یاره جي هغه ځای ته ورسېدل یو ټپه ټیپه غوا وه په هغه وجل کې وې دا غوا موږ ته په کار شوې ده څنګه چې بني اسرائیلو غوا پسې ګرځېدل که نه وې دوی به څنګه رنګ قرآن کې وروستو راځي دا غوا چې کوم دی نو دا به بوډۍ وي او که دا به ځوانه وي د دې رنګ به څنګه وي او دا غوا چې کوم دی نو جوتي به وي او که ارټي به وي او که به نه دا ټولې نښې پتې ولا الله رب العزت د محبوب پیغمبر موسی علیه السلام په ژبه باندې ورکړي بس دوی په هغې پسې ګرځېده. دا خلک هم چې دی نو راسر شو نو چې هغه ځای ته ورسېدل دا سړي ته وایي چې تا ته هم پته ده چې سوکړه دا ډېر غټ تکلیف جوړ شوی دی خو موږ ته ستا دا غوا په کار ده چې دا خدای دا باران وکړي. هغه وایي چې په دې غوا باندې کېږي نو سړی وي ځکه دا مسله خو یوه وه ده لکه اوس چې د بارانونو دا سلسله دا خو یوه مسله ده په هر ملک کې ورېږي په هر ځای کې ورېږي په هره خاریه کې لګیا دي ورېږي. کله کله باران رحمت دی خو الله دې موږ دپاره زحمت نه جوړوي بیا چې کله زحمت شي نو بیا هغه ډېر تکلیف شي. زما وروڼو موږ دپاره دې الله رحمت جوړ کړي. نمارس کوو غوا یې ذبح کړه خو چې څنګه د غوا نه ووته بس وریځ راله او باران شروع شو. خلکو وی چې هلکه بابا صاحب خو ناشنا خبره کړې وه کار خو داسې وشو ویې ځه
دی چې زه اوس بابا صاحب پسې ځان رسو چې دې کې څه راغله وی صاحب وی داسې مسله ده چې موږ ته اوس دا ووایه چې دې غوا کې څه چل و هغه ویل لکه ستاسو مقصد و خدای پاک جل جلاله وکړو نو ګورې څه کوئ بس پرېږدی هغه کیسې وی نه زموږ اوس دا سودا پیدا شوې ده هغه وی دا را باندې وایي وی او وی واورې دې غوا چې کوم دی یو پیره سخت ژمی و د پوم او ورځې شپې وي باران ورېده دا نورو څاروغ وجل کې نه پرېښودله دا چې دی نو بار یې ایستلې وه د څارو په والو باندې دننه یې نه پرېښود نو دا انسان چې دی ګوره دا خو هم دعاګانې کوي خو د دې ځناورو دا بیا خدای اوري ګورې دا یاد ساتئ چې په ځناورو ظلمونو کې میږې دې ولې نه من لا یرحم لا یرحم څوک چې رحم نه کوي په هغې رحم نه شي کولی د میږو نه به خپې بچ کې حدیث کې راغلی دی بیا انسانانو کې الله اکبر لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ولم يبجل عالمنا دا زموږ د تابعدارو نه دی څوک چې په ماشومانو رحم نه کوي په وړو رحم نه کوي بعضې ټیم کې تاسو ګورئ که نه پلار به بچې به معصوم بچې به را باندې کړي وي ته به وایي چې دلته نه پلار یې وله وجلی کله کله دا استادان چې د سکول استادان د مدرسو استادان بس دا واړه به داسې وي ته به وایي چې پلار یې وله وجلی دا خبره داسې نه ده ادب دپاره بچې هم والی شي د ادب دپاره چې دی شاګرد هم والی شي ټیک ده خو داسې نه چې ستا پسم بدل ورپوري موټو کې دې نیولي دا غلطه خو د دغې وجې نه چې دی دا کومه سوشل میډیا چې بیا دا ټولې مدرسې بدنامي نو دا هم غلطه کوي ځکه چې هره مدرسه داسې نه تاسو فکر نه بیا ګیرې والا او ملا بدنامي نو دا هم غلطه خبره ده چې کوم سړی هغه په نښه دی بس هغه کن کې د سپږه نه نوته هغه سپږه به دغه کې ټول کن به پسې داسې بهرحال شیبانو وی بابا صاحب ورته وی چې دقسې معامله راغله او دا غوا چې کوم دی نو دا پوم او ورځې شپې دي او باران دی او دا څارو چې دی دننه نه پرېښودله دې خدای پاک ته سوال کړی چې خدایه زما په ژوند باران مه کړي لکه چې هغې ته خو لوی تکلیف رسېدلی او دا کتابي مسله ده یو پیره د سلیمان علیه السلام دور دی ګورئ دا ځناورو خبر تاسو خلق رالل وی تکلیف یو بیان کې چې قربان باران نه کېږي چې باران وکړي باران الله وکړي چې سوال وکړو دعا وکړو باران وکړو سلیمان علیه السلام را روان دی یو میږي خدای پاک ته چې دی نو لاسونه بره کړي خپلې خپې که تاسو خیال کړي کله کله داسې راځئ مزه تکلیف مه کوئ خدای پاک یو میږي اورېدلي باران به وکړي میږي ته یې غوښتلي هغه میږي د سوال د وجې نه الله پاک باران وکړي نو داسې دې ځناور هم چې دی د هغه غوا څه کړي و ستا الله اوهو دا څنګه دا خو چې دی نو بهي پیر بابا ته څنګه پته ولګېده دا حدیثو کې راغلي دي اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله تاسو د مؤمن مسلمان د فراست نه ویریږئ دی د الله رب العزت په نور باندې لیدل کوي دا ته په دې زړه کې چې کوم نور د ایمان دی کوم نور الهي دی په دې باندې لیدل کوي نو دا خو د پیر بابا دغه ملکړ ایجنسي دا خو دا طرفونه خو دغه خو یو علاقه د مثال په طور خو یاره زه تاسو ته ووایم عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې ولاړ دی په منبر رسول خطبه ورکوي په موتا کې په سرزمین شام کې چې دی نو جهاد روان دی هلته کې چې دی نو کافر اراده کوي چې داسې په دې غره د طرف نه په دې مسلمانانو باندې حمله وکړي عمر صاحب ولاړ دی په منبر رسول باندې دې ځای نه اواز کوي یا ساریة الجبل یا ساریة الجبل یا ساریة اتق الجبل د غره د طرف د غره نه ویریږي د غره د طرف نه چې دی د دې تابعه وکړه دشمن د دې غاړې ګیري را روان دا خبره چې دی نو علماو لیکلې په
په باب د کراماتو د اولیاءو کې مشکات شریف کې مشتا ترغیب و ترهیب هم ذکر کړی دا اشرف علی تانوی صاحب یو کتاب لیکلی کرامات صحابه په هغې کې هم دا نقل کړی دی 10 نمبر کرامت د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغې تابعه وکړه هغې غاړې بس چې دی نو دا خو اوس دلته کې عمر صاحب سره نه ریډار شته دی نه داسې څه بل څه شی شته چې دومره د مدینې منورې او د شام دغه پکې راواړئ خو دا څه دي دا چې کومه حیات طیبه هغې له الله ورکړې ده دا چې کومه ایماني رڼا الله پاک هغې له ورکړې ده نو په هغې باندې بیا کرامتن د لورې پورې او کرامتن بیا دا غرونه او سمندرونه دا بیا منځ کې نه حایل کېږي داسې ده الله وفرمایل چې دوی کله دا خبره راوړله دا شکایت یې راوړو موسی علیه السلام ته نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې وإذ قال موسی لقومه او یاد کا هغه وخت لره چې ویلي موسی علیه السلام قوم خپل ته لقومه ان الله یأمرکم بشک الله تعالی چې دې حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره دا چې تاسو یعنی د ذبح کولو ستاسو بقرې لره غوا لره قالوا اتتخذنا خزوا ویل دوی چې آیا نشته موږ لره هزوا زید ټوکه موږ پورې ټوکی کې قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين نو فرمایل موسی علیہ السلام چې پناه غواړم زه په نوم د الله نسنا ان اكون من الجاهلين د کېدلو زمانہ د جاهلان دا چې نشم زه د جاهلان دینه فنا کم خلق چې د خلقو د خندولو د پاره وي استهزاګان او ټوکې ټکالې کوي نن سبا خدای یو عامه شیوه جوړه شوې د خلک وي د خلکو په مخ باندې خندا راوستلو د پاره دا چل کوو لکه ځان له توره ورته او ورځ د قیامت به وي دا خلک د دې ژبې نه زوړندي دا یاد شه څه نه د ژبې نه به زوړندي دا داسې نه یعنې به دا داسې خبر لکه قرآن کې راځي فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا تاسو چې کله خندا کوئ لکه غونته خندا کوئ قلیلا نه وي وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا او ډیر ډیر جاړي الګا داسې خبره وکړه تاریخي خبره چې خلک سترګو کې ورته اوښ کراشي که حدیث کې راغلی یو ساس کې اوښ چې کله د سترګې نه لاړه د الله د یری نه په ورځ د قیامت به دا په تله د میزان د نیکۍ کې د احد د غر امر حسابېږي دې خبره پوه شو نو زړونه خو نه نسم ډېر سخت شوي دي زړونه ډېر زیات په مخکې به چې دی نو خلک شل ډزه به یو سړی به ولګي په هغه دلته د پروا هم نه دا به نه وي چې دا ټوپک دې داسې ووخا بلکې وله به ویډیو کوي چې ورګه دا به څنګه مري دا لتې به څنګه وي دا ډزې به څنګه کېږي او دا خلاصي به وروستو چې کله د ده ویډیو پوره شي دا ټول د ګناه کارونه دي په دې ترتیب ته چې کله دوه کسه په جګړه شي ته به کوشش کوې چې د هر څه نه مخکې ته څه وکړې دې منځ کې ورشه او د اخلاص دا جګړه ختمه الله دې موږ تاسو ټول له د نیکو طاعاتو کولو توفیق را نصیب کړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله دعاء مبعوث الانس والجن والاسود والاحمر والاصغر صاحب الكوثر وبارك وسلم صلاه سنت کوي مطلب